دا رمضان المبارک کې اخره کې سرسایه هم واجبي. نو د سرسایې نصاب هغه دی هغې چا به واجبي چې په چا باندې زکات واجب دی. یعنی چا سره 7.5 تولې سونه یا 52 تولې چاندي او که نقدي نو چې هغه د 52 تولې چاندي قیمت ته رسي. خو فرق پکې دا دی چې سرسایه کې په زکات کې مال نامی شرط دی. یعنی کم مال کې چې بڑوتری راځي نو دا د ضرورت د استعمال چې کم سامانونه دي د تجارت نه علاوه کور کې چې دا زیاتی د ضرورت نه د زکات په نصاب کې نشمارل کېږي. خو د سرسایې دپاره مال نامی شرط نه دی. نو که غیر نامی هم دی کور کې د ضرورت اشیاء دي خو د ضرورت نه زیات دي د استعمال شیزونه دي هسې پراته دي هغه به هم قیمت کېږي. نو که د هغې قیمت 52 تولې چاندۍ ته رسېده نو په دغې سړي باندې به هم سرسایه دا واجب وي. نو ګویا چې د زکات په نسبت باندې لږ په زیاتو خلکو باندې سرسایه دا واجبه ده. نو سرسایې د وجوب وخت چې دی که نه دا د اختر په ورځ باندې طلوع د فجر چې وشي نو په دقې وخت کې چې کوم سړی موجود وي په هغه باندې به سرسایه دا واجبي. نو که خدا نه خواسته یو سړی د اختر په شپه مړ شو نو د ده سرسایه ساقطه شوه، او که د اختر په ورځ باندې څوک پیدا شو نو د ده سرسایه هم نشته دی. خو که د اختر په شپه یو ماشوم پیدا شو نو د هغه په پلار باندې به هم د هغه سرسایه دا واجبه وي بیا چې کله دا ژوندی وي او په دقې وخت کې موجود وي. نو به هر حال سرسایه چې دا کنه دا واجبېږي په بنده باندې په خپل ذات او د نابالغه اولاد نابالغه بچی چې کمی هلکانې که جینکۍ وي بالغ اولاد هلک دی که جینۍ دی د دې سرسایه دا په پلار باندې واجبه نه ده. د بیبي سرسایه په خاوند باندې واجبه نه ده. خو که پلار ورکوي یا خاوند د بیبي سرسایه ورکوي د هغې په اجازت باندې نو ورکول هغه اجازت شته دی ورکولی شي. دې کې دا یو مسله اهمه دا به م یاد ساتئ زمونږ اکثر د نوجوانان او هلکان دا په بار ملکونو کې دي نو دوی هلته نه بیا پیسې رالیږي. نو چې ګوره سرسایه تاسو ته ما ووایي د سرسایې د وجوب وخت دقه د اختر د سحر دی که نه په دې وخت کې چې بنده په کوم ځای کې دی نو د هغې ځای په حساب باندې به سرسایه ورکوي. نو که په غنمو باندې ورکوي نو خو غنم خو ټوله دنیا کې 2 کیلو دي که سعودي کې او که دلته که کجورې ورکوي نو هغه 4 کیلو دي که دلته که هلته. خو چې کله قیمت ته اړی نو بیا به که سړی په سعودي کې دی او دلته د هغه د طرف نه څوک سرسایه ورکوي هغه وایي چې هلته غریبانانو له ورکوي نو د دې حساب به نه کېږي. بیا به د سعودي حساب کوي چې هلته کې 2 کیلو غنم په 100 ریاله باندې دي نو هغه حساب باندې به دلته سرسایه ورکوي. د هغه سړي خپله هم او د هغه د نابالغه بچو هم دا به م یاد ساتئ. یعنې سړی سعودي کې دی او دلته نابالغه بچي دي او د هغې سرسایه د هلته نه رالیږي نو چونکې واجب په هغه باندې ده نو د هغه د ځای به حساب کېږي نو هلته نه چې کومې ریټې په هغې باندې به ورکوي. البته که د بالغ بچي یا د بیبي سرسایه ورکوي او هغه دلته دي نو د هغې به بیا د دې ځای په حساب باندې که د هغې ځای په حساب یې ورکړي ښه خبره ده خو بیا پې هغه لازمه نه ده چې په هغې ځای به یې ورکوي. نو سرسایه ما تاسو ته وویې چې دا خو احتیاطاً علما 2 کیلو غنم یادوي نصف ساع راغلی دی په روایاتو کې دا ساع یو پیمانه و هغې وخت کې او کجورې چې دي نو دا پوره ساع دی. نو چې کم تاسو کې صاحب حیثیت دي او الله د مال درکړی وسې درکړی دی نو په کار دا ده چې هغه سرسایه په کجورو باندې د هغې په حساب وباسئ. 4 کیلو چې کمې کجورې دي د هغې قیمت ولګوئ. خلک تپوس کوي استاد جي سرسایه څومره ده سرسایه څومره ده نو بس اوس بازار ته لاړ شئ او 4 کیلو کجورې چې په څو باندې کېږي که نه دقه فیکه سرسایه ده. او که په غنمو باندې ورکوئ نو د 2 کیلو غنمو یا د هغې د وړو 2 کیلو وړو چې څه قیمت دی غالبا دغه 300 یا 280 روپۍ داسې جوړېږي. نو تاسو پوره معلومات وکئ خیر دی لږې ډېرې ورکئ 300 ورکئ 350 ورکئ نو چې خدای چاله وس ورکړی که نه فقیرانو. خو بهرحال ښه دا ده چې د اختر نه مخکې تاسو سرسایه دا ادا کوئ. نو بس دا یو څو ورځې پاتې دي کوشش وکئ سرسایې ورکئ
کم غریبانان دي مسکینان دي چې هغوی په خپلو بچو ته جوړه پیزار یا څه چې اخلي چې هغه واخلي. حقدار د سرسایي هغه دي کم چې د زکات مستحق دي. خو ښه دا ده چې خپلو رشته دارو خور خورلڼې او ستاسو رشته دارو کې څوک غریبانانی سرسایه هغوی ته ورکوي. صله رحمي به هم وشي او سرسایه به هم ادا شي. بعضې خلک بعضې علاقو کې دا د امام حق ګڼي. نو دا یاد ساتئ چې دا د امام حق نه دی، یعنې دا د امامتۍ عوض نشي جوړېدلی، دا په تنخوا کې نشي ورکولی. خو که امام مستحق دی غریب دی نو هغه ته ورکولی شي، په کار ده چې بنده هغه ته ورکړي. خو دا ګینې چې د هغه حق دی بعضې کلو کې هغه چې امام راځي خبره وضع کوي نو تنخوا هم یاده کړي وایي دونه سرسایه هم کېږي. نو دا خو د سرسایه چې ده نو دا خو د امامتۍ بدل نه دی، دا خو د الله جل شانه د طرف نه واجبه ده، دا د فقیر مستحق حق دی. خوښ هم ده که نه انشاءالله. او اسم د دې نه علاوه نور هم صدقې او خیراتونه وکړئ، غریبانانو سره مرستې او تعاون وکړئ. د کلو کې وګورئ خوا او شا رشته دارو کې ګاونډ کې داسې کونډې دي یتیمانان دي چې هغوی بچو له جوړې نه دي اخیستې، پیزارې نه دی اخیستی، پریشانه دي. نو بس هغه بچي ته بوځه جوړه پیزار وله واله، که نه د چا په لاس ورته پیسې ورولېږه. او دا پښتنو کې یو غټه مصیبت دا دی چې دوی د پردو خلکو سره خو تعاون کوي خو د خپلو رشته دارو سره نه کوي. د تره بچي سره د رور سره او هغه ویلی هم نشي، رور ته نشي ویلی، د تره بچي ته نشي ویلی، ځکه بیا یې شرمیم. ده وایي ځان شرمولی دی هر وخت کې را روان. داسې وایي که نه وایي؟ نو دا شی مه کوئ. اول د خپلو رشته دارو د هغې معلومات وکړئ، ځان خبر کړئ او تاسو ته به پته ومي. او دا هم ضروري نه ده چې ته ورته وایې چې دا زکات دی واله. هر سړی عزت نفس لري، نو دا تحفه ده، دا د اختر ډالۍ ده دا واله، نو به پې ځان له بچو له څه والي. خوښ هم ده که نه انشاءالله؟